السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې د ژوند په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه رامخته شوې ده. خدای خبر چې پښتنو باندې څه چل شوی دی، څه غضب پې نازل شوی دی چې خپل ښایسته رونه ډېر بې دردۍ سره قتلوي. د 3.5 روپو دپاره نن یو ښایسته ښکلی ځوان چا ظالمانو ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. دومره حده پورې ورسه ظلم کړی چې د انسان زړه ورسه وبوږنیږي. په څه وجه قتل کړی، ولې ورسه دومره غټ ظلم وکړو؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ټلی نشان ووهئ چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو الله تعالی دې په پښتنو باندې خپل فضل وکړي. د پښتون په معاشره کې ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دی. اخر په دې پښتنو باندې څه شوي دوی خو داسې نه وو. پښتانه خو به د یو بل نه قربانېدل، په یو بل به یې ځان قربانو. دا اوس وګوره څومره ښایسته ښکلی ځوان دی. د 3.5 روپو دپاره دومره ښایسته ځوان قتل کړو. 3.5 روپۍ څه شی دی؟ په دې خو د انسان د 3 ورځې ګزاره هم نه کېږي او دوی پې دومره غټ ظلم قتل وکړو چې د انسان وینه یې توی کړله. د دې غریب هېڅ ګناه نه وه، نه چا سره څه تاوتریخوالی و، هسې بېسه دومره بې دردۍ سره قتل کړی دی. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. پولیس والا قاتلان گرفتار کړي دي. د مقتول کور والا وایي چې موږ ته دې پوره انصاف راکړلی شي او زما د زوی قصاص ترې واخیستلی شي، ځکه چې دا یوه واقعه نه ده، داسې ډېرې واقعې مخې ته راغلي دي. کو نن دا تاسو معاف کړئ، سزا ورنه کړئ، نو آینده دپاره به دوی نور هم زړور شي، نور قتلونه به کوي، نور ورانې به کوي، نور مسلمانان به په شر کې ولاړي. نو خدا دا چې دوی ته دې پوره بدلی ورکړی شي. دوستانو دا وه زموږ دا د وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.